بسم الله الرحمن الرحیم. که تاسو حج تربیتی کورس کوئ نو اوږد کورسونه مه کوئ. 3 فرایض او 2 واجبات یاد کړئ او نو تاسو ته به ډېره فایده وشي او دا 2-3 منټه کې یادېږي. اوږد کتابونه او کورسونه دا د حج دپاره مه کوئ چې حج له ځئ، دماغ هم خراب شي، څه یادېږي هم نه. نو تاسو 3 فرایض او 2 واجبات یاد کړئ. اوس توجه سره غوږ کېدی، احرام سره د نیته دا یو فرض دی، 3 فرایض دي. دویم طواف زیارت، لسمه، 12مه، 11مه دا ذوالحجه چې د اختر ورځ 10مه وي نو دې باندې طواف زیارت دا فرض دی. او وقوف عرفات، عرفات د زوال نه والې تر ماښامه پورې 1 سکنډ هلته پاتې شو، ستا حج شو. الحج والعرفه ټول ګرونه معافي، حج عرفه ده. دا 3 فرایض تیر شو، احرام نیت سره، وقوف عرفات، طواف زیارت. او 2 واجبات دي، 2 واجبات دي. که تاسو لفظ یاد کړ رنحا، را نون حا، رنحا، نو 5 واجبات تاسو ته یاد شي. رمی، نحر، حلق. رمی شیطانان ویشتل، د اختر پر ورځ یو شیطان زوال نه مخکې غټ، نور 2 ورځې زوال نه پس 3 شیطانان ویشتل، دا واجبات دي. رمی، نحر. حلق ویښته به بالکل کلکې یا به هر یو ویښته څلورمه حصه کټ کې، څلور 5 ویښته چې کټ کړي دې سره دم راځي. ښه حج وشي خو دم ورباندې راځي، نو دې خیال ساته. رمی، نحر، حلق. او دې کې ترتیب هم ضروري دی، لومبۍ رمی، بیا نحر، بیا حلق. پوه شئ. او د هغې نه پس چې دی نو دا څلور شو، رمی، نحر، حلق او ترتیب. او دې نه پس چې دی نو طواف الوداع، الوداعي طواف، آخري طواف دا واجب دی. طواف زیارت نه پس که تا یوم طواف وکړه که نه، یو طواف د طواف زیارت نه پس وکړه، بس چای نفلي، بس هغه طواف وداع اینه واجب ادا شو. که صرف حج کې لومبۍ طواف سنت دی، او که حج عمره یو ځای کې بیا لومبۍ طواف خلک نه کوي، مخکې عمره وکړي بیا حج عرض الحجه باندې خلک مینا ته ځي. نو دا واجبات څو شو؟ 5. وقوف مزدلفه، د اختر په سهار مزدلفه کې اوسېدل یا په تلو کې نیت کولی شي. تقریبا د صبح صادق نه والې تر چې نور راخي هغه ټایمه پورې. او بله خبره دا ده چې سعی، صفا مروه په مابین کې سعی کول، صفا مروه په مابین کې سعی کول، دا طواف زیارت نه خلک پس کوي. نو دا 2 واجبات شو. رمی شیطان ویشتل، نحر قرباني کول، حلق ویښته کټا کول، ښځه به دونه ویښته علي بس. او دې کې ترتیب. او 5 آخري طواف، 6 وقوف مزدلفه، 7 سعی بین الصفا والمروه. چې حج له ځای لومبۍ نیت صحیح کې، دا دعوتونه مخکې وروسته دا لازم نه دي، نو دا شریعت کې شته. خو کې جایز دی، خو نیت په الله د رضا وي. چې ځای سامان لږ وړی، لږ سامان شاپر کې وړی، یا یو بیګ، پنډونه مه وړی تنګ به بیا. هلته نه چې راځئ نو کجوري او زمزم وړی، د چای نه د پلاستیک سامانونه مه وړی، خلک نه خوشحالېږي. او نه غټ غټ دعوتونه کوي چې طاقت مو وي، او که طاقت مو وي نو بیا مه کوئ، دغه پیسې غریب له ورکوئ. که کوئ نو جایز دی، خو نیت په صفا کوئ. او په ټول حج او عمره کې تاسو له پکار دي چې ټچ موبایل مه وړئ. دا ټول وخت تباه کړي. خپل الله ته متوجه شئ، خپل الله ته متوجه شئ، الله ته، او د الله عبادت وکړئ. پوه شئ. او مکه کې کعبې ته ډېر وګورئ او طوافونه ډېر وکړئ. او په مدینه منوره کې درود شریف ډېر ووایئ، تلاوتونه وکړئ، وخت قیمتي جوړ کړئ. او زیارتو باندې ډېر مه ګرځئ، سهار وګرځئ ماسپښینه پورې، خو دا جایز دی، سنت عمل نه دی کولی. ځایونه وګورو، نبي علیه السلام صحابه را یاد شي، نیت په ثواب نه کوي، بیا ګناه کېږي. ښه صحابه او اهل بیت او تابعین او تبع تابعین دې ځایونو ته نه دي تللی چې راځه چې د غار ثور وګورو. خیر لاړ شئ وګوره، نبي علیه السلام څومره تکلیف برداشت کړی دی، خو مونځ نه د حرم قضا نه شي. نو دا څه شو؟ پوزه کې ګوتې ووهلې، ښکته سینه دې وګرول، لاس به او ویښته پرېوتل، دې سره دم نه راځي. ټول ویښته چې کټ کې دم راځي، ټول نوکونه کټ کې هله دم راځي. مستقل خوشبو دې لګولي هله دم راځي. لږ نوکونه او لږ ویښته وغورځول یا تا وغورځول یا خوشبو لګوله، زر دې ووینځله، نو بیا صرف 2-3 روپۍ ریاله غریب له ورکړې، دلته هم هلته م ورکولی شي، دم به خو هلته ورکوی که دم راغی. ښه. او عمره کې خو څلور څیزونه دي: احرام نیت سره، طواف وچه کړې، سعی وچه کړې، او ویښته کټ کول، بس عمره وشوه.
اته استلام دي. بسم الله الله اکبر. دا کعبه ته حجر اسود طرف ته بداسي اته وہ طواف نه پس دعا د نفل نه پس او دعا چې اوبوس کې زمزم په ولاړه ماغې نه پس دا ته استلام شو. دا لازم نه دي چې سموي دغه لازم دي او نیت په صحیح کې ګیره به پرې دی خپل ان شاء الله یو موټی او شرعي پرده او د فحاشۍ نه ځان وساته. ټیک ده. څه مسلې بیا تاسو کول شي 0311 444 0005 په دې باندې شری مسلو تاسو کول شي د حج نه د عمرې نه واتس اپ هم کول شي. نو دغه د حج طریقه ده. نو بلا دې کې څه بلا څه دې کې شته. نو هغه بیا تاسو کوي بس تاسو نه هغه نمبر ما وې په هغه تاسو کې حج کې حتی الامکان جګړه حج کې مکوي چا سره په هیڅ مکوي بس خاموش وي. ٹھیک ہے جی صحیح ده جی جګړه مکوي اټل ډېر خدمت کوي ان شاء الله الله به خیر وکړي. د ګناهونو توبه او اصل عمل له او حاجی د الله هغه وخت الحاج الشعث الطفل چې ویخته پراګندې اخوا دی خوې او ته خوري په چې احرام کله اچوي دا غینه مخ کې عطر لګو سنت عمل له خاطر لګو بدن باندې احرام باندې سم برچه کې دا سنت عمل چې نیت وکي احرام واچي د نیت نه پس خوشبو نشي لګول مخ کې لګول شي. کته سواجل اسود لاله سوړه یا ملتزم لا اولته خدي او سلټچ کی بے پردگی کیږي. نو اجل اسود ما خپل ویدل نه داسو کې تاسو ته ثواب ملو شو پورا اجر ملو شو. ځان مستړی کوي جنگ مکوي شر مکوي بے پردگی مکوي. ځوان جنۍ ناغه مخ پټي دلته پی کې پچي مخ پټي دا مسله ده. یو خود ته مینسز رااله جامع رااله هیز راغه نو هغه ټول حج په مینسز کې کولی شي. ټول حج هر څه پجامو کې په هیز کې کولی شي. ذکر دې کوي صرف طواف زیارت نشي کولای. 10 11 12 10 د اختر ردی حاجی باندې اختر موز معاف ته نو دغه کې دی خزا کني رستو کولم شي که هیز جاری وي او کو ټیبلټ اخري او هیز ادري دا غینه پس کتري متري راځي دا غي پروا نه کوي او طواف تی او کی نو مطلب دا چې طواف کی دی شي ټول حج په هیز کې کی دی شي. نو ما خصوصو کو ټول مسلې ما بیان کړې کستا اوس مسلې ضرورت نه غبیا ما وې په بیا تاسو کې تاسو کې زباله جواب درکوم. بیا ته وایم چې نیتونه اصلاح وکړي او موږ پر چا خو ګمان کوو او پزان به بدګماني کوو بل بزان افضل ګڼو. نو نیتونه اصلاح وکړي. ټچ موبایل ته موړې کوړې مې استعمالوي تصویر نو مو باسه ارسه یوټیوب کې شته او التنا سوداګانې مروړې بس صرف کجوري او زمزم روړې او سامان کم یې اوسه او په دې خبرو عمل وکړي. ګون نو توبه باسه شرعي پرده 15 وخت موږ خپل سنت مطابق مخ ان شاء الله او شرعي پرده د خزو لپاره. والسلام.